د نن سبا غټه فتنه چې کورونه د هغې د لاسه تباه و برباد شو، زمونږ معاشره تباه و برباد شوه. هغه دي په دې کورونو کې دننه دا ډیشونه، دا ټیویان او دا سیډیګانې او دا د انډیا دا چینلې او د ډمانو دا پروګرامونه د دې کور ته دننه راتله. دا د نن سبا غټه فتنه ده. که ته دا غواړې، او زه درته په صفا الفاظو کې دا خبره کوم، که ته خپل بچي تباه کول نه غواړې نو کور ته به ټي وي او ډیش دا به نه راوړې، او که بالپرستې تباه کې نو بیا خیر دې راوړه کور ته ډیش او ټي وي. کور ته ډیش راوړه او ټي وي راوړه، د دې نقصانات په تادی کې یو څو درته بیانوم. اولنی د غیرت ختمېده. کور ته چې ټي وي او ډیش راوړو نو دا ته اوس کې د خپلو بچو نه غیرت ختمې، حیا ختمې، شرم ختمې، ته به خپله ختمې. او هغه داسې چې رور او خور به ناسي نو فلم به ګوري که نه، او پلار او زوی به ناسي فلم به ګوري. نه دا جنۍ الګ ته وي زه په تا مین یم، الګ جنۍ ته وي زه په تا مین یم، او دوی دې وبه سره ګډېږي را ګډېږي. نه دا الګ به سباله د دې پلار څه عزت وکړي. رور او خور ناستي، الله دې به موږ ټولو پردې راواچوي. داسې کیسونه به کې راغلي، داسې کیسونه وایي رور او خور چې د یو بل سره زنا کړې ده. د څه د لاسه دې ټي ویانو د لاسه کې الګ ته تا ټي وي ښودې دی، پای کې جنکۍ ګرځي را ګرځي، لغړې توغړې. نه دا خو ځوان الګ ته مشر سړی اکثر خپل شهوت نشي را ټینګولی، دی به شهوت څه را ټینګ کړي. جنۍ پیغله جنۍ ورسره خوا کې ناسته، اب شهوت څنګه را ټینګ کړي؟ دوی ته به دغه یو لار میلاو شي چې د یو بل سره دا بدکاري وکړي. غیرت ختم شي د ډیش ته لاسه. یو سړی ناسته به کور کې، هسې چاته ووایه داسې وایه کور ته به پلانې راولو او پلانې به راولو، پردي خلک ورته یاد کړه، او موږ سره به دننه کښېني، منډو کې به کښېنو یا غولي کې به کښېنو، او خوراک څښاک به وکړو. نو دی به تا ته یو دوه کنځلې مو وکړي، او غوسه به مو وي چې تا ته داسې د لښ کار چې ته اوس دغه پردي کسان زما کور ته راولې، راځي به ډک کړي کښېني. نو دا کوم د انډیا دا ډمان چې دا کور ته دننه راوستي دي، او د انګریزانو ډمان او د زمونږ دا ډمان او دا دې دننه راوستي دوی باره کیسه. یو سړی ته دننه راولي کور کې کښېني، یو سړی په ټي وي باندې لګیا دی کور کې دننه، په دې دواړو کې فرق څه دی؟ ته چې را پردی سړی کور ته نه راولي، خو په دې نه راولي چې د ښځې به نظر ونه لګي که نه، د خور به نظر ونه لګي، د لور به نظر ونه لګي، نه په دې چې خو دې ورته لګولي دنیا شي. او په ټي وي کې اکثر ښکلي ځوانان پکې تېرېږي را تېرېږي، یا د دې ښځې د دې خاوند نه ښکلی. نو څنګه چې د دې سړي شهوت دی، سړی چې زنانه ویني پردی او دی بېدینی، نو دی بیا هغې ته ګوري او زړی ورته کېږي. داسې د زنانه هم شهوت دی که نه. نه حیا او غیرت د ډیش ته لاسه ختمېږي. دا پکې اولنی نقصان. دویم نقصان، ته د خپل بچي د کافرانو سره د دغه وخت نه عادت کې، دته د سره دا پته مو نه لګېده چې زمونږ او د دوی په منځ کې څه ده؟ دشمني ده. پته ورته ولګېده؟ نه. دا ماشوم چې د 6 کالو شوی دی او د 5 کالو شوی دی، تا ورته د انډیا ډرامې لګولې دي، دی به څه پوه شي چې زمونږ او د هندوانو دشمني ده؟ دی به پوه شي؟ د وړوکوالي نه ورته انګریزان لګولي دي، ته به څه پته ولګي زمونږ د انګریزانو سره د الله دپاره دشمني ده؟ دته به څه پته ولګي؟ د وړوکوالي نه تا دته ډمان لګولي دي، دته څه پته ولګېده چې زمونږ رب چې دی هغه په دې ډمتوب باندې ناراضه کېږي، دی په څه پوه شو؟ اخ وایي چې د وړوکوالي نه ماته دا لګېدلي، خو چې لګېدلي مطلب دی چې دا کارونه صحیح دی، او دا خلک کوم ښه خلک دي، او موږ به هم داسې کوو. راشه نن سبا اخبار راوچت که، انټرنیټ وګوره، څومره ماشومانانو ځان پانسي کړی، کمره کې ځان پانسي کو، ځان یې په چاړه باندې و. د مخکې ورځو کې په کراچۍ کې وړوکی هلک او وړه جنۍ دواړو ځان وجلی. ولې؟ ځکه چې موږ په یو بل باندې مین یو، او مور پلار موږ یو بل ته نه پرېږدي. واړه واړه دا طریقه کوم ځای کې زده شو؟ د ټي وي نه که ډیش
دا ماشوم چې ځم پانسي کوي د چا خولي چې پړې به واچې پنکې ته بیا به لاندې دنګ شي کېدی بیا به هغه د خپونه غوزار کړي د چا خولي دا چلونه مور پلار خو ته نه دي خولي خو مور پلار ورته په دغه طریقې سره خولي چې ټي یو ډي شو ته خولي زمونږ په معاشره کې ماشومانان سیګریټ اسکي که نه اسکي چرس کی که نه اسکي ماشومانان اسکي نسوار لګوي دا کوم ځای نه زده کړي ټي یو ډي شنه زمونږ په معاشره کې ماشومانان چې دی نه غاړې ته میلونه اچولي الکانو او د لاس ته لاسبندي اچولي او د ویښتو کې چلونه کړي د ښځو په شان چلونه کوي دا د کوم ځای نه زده کړي خو ټي یو ډي نه زده کړي که د ټي یو ډي ته برکت د الکانو نه جنکۍ جوړې شو د جنکو نه الکان جوړ شو الک پالک مینی الک پالک مینی دا کوم ځای نه زده کړي د ټي یو ډي نه زده کړي که نو دا کوم چې راشي او د خپلو بچو نه د هغوی مبارک شکایتونه کوي زموږ بچي داسې او داسې چې تا ورته ډیش ایښودی نو بیا شکایتونه مه کوه تا ورته په خپله چیرې په کور کې دغه خلک کېنولي دي دا دي د هغوی مشران کړي دي که تا خپل بچی د نیکانو خلکو سره کېنولی وی په جومات کې دی عادت کړی وی د دیندارو خلکو سره عادت کړی وی نو دا به د هغوی مشران وی د هغوی په دغه کې به د تربیت شوی نو دا به د هغوی په شان چلونه کولی ښه دا دویم نقصان شو چې ته د ماشوم د کافرانو سره عادت کې او دا خبره دې ورته ونه ښوو چې دا زموږ دشمنان دي په دې ډش کې او په ټي وي کې دننه هلکان او جنکۍ یو ځای دي که نه دي یو ځای دي نو دې ماشوم ته تا دا وښوه چې دا څه غټه خبره نه ده اوس ته ډېر دې ماشوم ته سباله وایه چې هلکان او جنکۍ دا یو ځای نه کښېني دا حرام دي خو هغه ته تا د لوکوالي نه دا تربیت کړی دا فحاشي د کور نه ختمه کړه بله خبره پکې دا ده بل نقصان پکې دا دی چې د سندرو سره د عادت کو د وړوکوالي نه معمولي چړقې په ټي وي باندې سره ګیدري سندرې په ډیش کې سندرې تا ورسره د وړوکوالي نه عادت کو تا دې په دې باندې پوه نه کړو چې بچیه الله په قرآن کې وایي قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم الله وی مؤمنانو سړو ته وایي چې سترګو یې حفاظت ساتي تا به درته ویلی که بچیه نه ته په پردو ښځو ته نه ګورې ته به نه ګورې دې ته تا خپلې لور ته ونه وي وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن تا خپل لوڼو ته ونه وي چې نه لور ګورې سړو ته به نه ګورې پردو سړو ته دې شي سترګو حفاظت به کوئ تا هغوی ته دا خبره ونه ښوه چې د مؤمنانو په منځ کې فحاشي خورول دا د عذاب سبب دی إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة تاغوت دا خبر ونخوة چکر دا فحاشی دا غلط کار دی دا حرام دی دا لنډې تنګې جامې زموږ په شریعت کې نشتي دا سندرې زموږ په شریعت کې نشتي نو چې تا ورته ډیش ایښودی نو ته د هغوی تربیت کوې په دې ډیش باندې د کورونو دا ډیشونه او دا ټي ویان دا به ختموئ که نه به ختموئ زموږ انشاءالله په تاسو دا ګمان دی چې نه به ستاسو په کورونو کې خو کوي نو د نن نه څه کوي ختموي کوي نه جي ګاونډیانو کره ځي چېرته ځي ګاونډیانو کره ځي حرام دی که د ګاونډیانو کره کوي که ستا په کور کې کوي ته د ماشوم تربیت کې ماشوم حرام کار کوي په د ګاونډي په کور کې نه دلته به هم چې دی اوس ته به ورته د حرام کار کولاوې ته یې پوه کړه بچیه موږ کې دغه مرض دی څه مرض دی چې موږ د ماشوم تربیت نه دی کړی ته د ماشوم تربیت وکړه دی د ګاونډي کره دا فلمونه نه ګوري خو تا ولې تربیت نه دی کړی که نه نو تربیت ولې وکړه پوه یې کړه چې زویه دا د ګاونډي کره ډیش کته او د هغوی کره دا فلمونه کته دا حرام دي لقمان حکیم خپل زوی ته څه ووایي چې ای زویه که ته نیکي کې او که ته بدي کې او که د ذرې برابري او که غټی او که په اسمان کې او که په ځمکې کې خو الله به سره حساب کوي داسې تربیت ته خپل بچي وکړه که نه بچی که ته په هر ځای کې سندرې ګورې او ټي وي ګورې که دلته دې ونه کتو هلته دې وکتو الله خو ته په هر ځای کې دا باز څه وایي وایي زه پکې خبرونه ګورم
د ځان نه غټ سیاستدان جوړ کړی څه به کې ګوري خبرونو کې جنکۍ نه راځي کس نشته به که نه د دې میډیا والا او د دې فحاشو خلکو او د دې فاسقانو داسې خطرناک چالونه دي چې تاسو به حریان بشئ ورته نه به دې خبرونو کې غالبا جنکۍ کېنولي چې ستا د ایمان څه نه څه خو خراب کړي که نه دی به نایسي انډیا داسې وو لکه اسرائیلونه هم داسې وو ایران ورته داسې وو زه مړه خپل د کار سره تعلق ساته ته به کې څه وکړي که هر چا هر څه وو ته به کې څه وکړي خپل لمونځ اودس کوه مسلمانانو دپاره دعاګانې غواړه چې څومره د مسلمانانو سره مرسته کولی شي کوه سره د داسې باني دي چې د ګاونډیانو کره ځي خبرونه به ګورو بعد څه وایي تنګي الله اکبر تنګېږي نو ته ولې زړه اوس په څه خوشحاله په ګناه ولې زړه خوشحاله بله څه طریقه جوړه کړې که نه او د بچي په تا دومره ګران شو چې د دوی د لاسه ته اوس د الله سبحانه تعالی نافرماني کې د رب العالمین طاعت د هغه بندګي خو د هر چا نه مخکې ده که نه چې ماشوم تا ته ووي اوس ګوره ماشوم کجوره راواغسته حسن رضی الله عنه د رسول سره روان دی کجوره راواغسته ماشوم دی د انسان په زړه سوځي او خولې ته یې دومره ویوړه ګورې سړی وایي چې زه ماشوم دی خوړلې به یې وې خوږه کجوره ده رسول اسلم د دغه خولې نه د هغه کجوره لرې کوي ولې ځکه چې دې ځکې رسول اسلم ته د الله دا حکم د دې ماشوم نه هم ګران دی نه موږ ته د الله د دین د خپلو بچو نه ګران دی که نه دی ګران د خپل مور پلار نه د دې خپلې دنیا نه د دې خپل مال نه د دې هر څه نه موږ ته د رب العالمین دین ګران دی